Assalamualaikum students, I am Dr. Burhan او نن حاضر یم د چپټر نمبر 2 اټومیک سټرکچر دویم لیکچر سره. په لیکچر نمبر 1 کې مونږه د اټم د شارټ هیستوري په اړه کې خبر وکړه. زه دغه ډیټیل ته نه زما لیکچر پس تاسو کتلی شئ په یوټیوب باندې اویلیبل دی زما په دې چینل باندې کیمستري وذ ډاکټر خان باندې. په دې پلی لیست کې اولنې لیکچر دی زمونږه. تاسو ته وګورئ نو دوه سیکشنو ته مونږ د هیستوري ډیوایډ کړی ده، انډیویزبل اور ډیویزبل. ته کله د انډیویزبل پورې مونږ وایو نو بیا خو د اټم سټرکچر نه دی پکار. خو نن که موږ د اټم سټرکچر وایو یو غاټ چپټر کور کوو نو مطلب دا دی چې اټم مزید ډیویزبل دی. څنګه خلکو ته پته ولګېده چې اټم ډیویزبل دی نو دا اولنې ایکسپریمنټ ور دی نه پته ولګېده خلکو ته چې اټم ډیویزبل دی. د ایکسپریمنټ نوم څه شی دی؟ ډسچارج ټیوب ایکسپریمنټ. او لاندې ورته که تاسو خیال وکړئ موږ لیکلي دي ډسکوري آف الکترون. خو تاسو ته د یاد چې دا ایکسپریمنټ په دې نیت نو شروع شوی چې دا ثابته کړي چې اټم ډیویزبل دی یا دا ثابته کړي چې ډسکور کړي څه شی الکترون. هرګز د دې ایکسپریمنټ مقصد دغه نه و. په دغه وخت کې د ساینټیسټ یو بله دلچسپي وه. هغه دلچسپي په څه کې وه؟ په دې کې وه په الکتریسټي باندې ډېر ګرم کار روان و، بلا ریسرچ پې روان و. نو د هغې کوشش دا و چې الکتریسټي د وایر نه، د تار نه، د میټل نه خو پاس کېږي. آیا د ګیسز نه موږ بجلی پاس کولی شو؟ نو د دې دپاره هغوی څه وکړه؟ ایکسپریمنټ شروع کړو، یو ټیوب یې جوړ کړو، ټیوب کې ګیس بند کړو، صحیح ده، ویکیوم پمپ یې ورته د ټول ډیټیل ته زه ځم. خو د دې ایکسپریمنټ مین مقصد څه و؟ چې د ګیس نه به بجلی څنګه پاس کوو. ځکه ورته وایي ډسچارج. ډسچارج څه ته وایي؟ الکتریک ډسچارج مطلب پیسیج آف الکتریسټي. او ټیوب نو الکتریک ډسچارج ټیوب ایکسپریمنټ شروع شو. بلا خلکو پې کار کړی دی خو موږ چې کوم ځای نه سټارټ کړو هغه دی ویلیم کروکس. په 1870 کې ویلیم کروکس ډسچارج ټیوب ډیزاین کو. هغه ډسچارج ټیوب دا دی. د څه واغستل؟ د ایکسپریمنټل سیټ اپ ته لږ وګورئ. د ایکسپریمنټل سیټ اپ دا یوې سیلډ ګلاس ټیوب واغست، بند ګلاس ټیوب یې واغست، صحیح ده. بل یې څه واغسته؟ بل یې واغسته دې کې دوه الکتروډز ولګول. څه یې پکې ولګول؟ الکتروډز یې پکې ولګول. یو الکتروډ څه؟ یو کیتوډ تاسو ته ښکاري او بل انوډ. بل یې څه واغسته؟ بل امپورټنټ شی دته ویکیوم پمپ لګاو. څه ورته ولګول؟ ویکیوم پمپ. دا ډېر زیات امپورټنټ دی ځکه چې په اورډینري پریشر باندې د ګیس نه بجلی نه پاس کېږي نو دوی ته ضرورت و چې وخت په وخت باندې پریشر ډیکریز کړي. بل یې څه واغسته؟ څنګه چې تاسو ته ښکاري های وولټیج سورس یې واغسته. های وولټیج سورس. او یاد ساتئ دا کوم سورس و؟ ډي سی سورس. ډي سی کرنٹ. Here we need a continuous supply of the current. که تاسو وګورئ ډي سی دی دا سور تارې ته راوستی دی او تور تارې ته راوستی دی، پلس اور ماینس. نو دا خو سیټ اپ شو، دا ایکسپریمنټل سیټ اپ شو. ټیک دا اوس ایکسپریمنټ دی شروع کوي. نو سیده ځو د ابزرویشنز ته چې د څه ولیدل او ایکسپریمنټ یې څنګه شروع کړو. ابزرویشنز اول خو د کوشش دا وکړو چې چونکې شارټ ټیوب دی، د ټیوب لینث څومره و؟ 60 سانټي میټر. دا څومره و؟ د چې خپل اوریجنل کوم اغستی او کتابونو لیکلي دي چې هغه څومره و؟ 60 سانټي میټر. داسې د نیم میټر نه لږ غټ. ښه اوس راځو د ایکسپریمنټ ته. نو ایکسپریمنټ کې د ابزرویشنز کتاب خو پیراګراف لیکلی دی خو زه بیا داسې په بولټ پوینټس کې تاسو ته ولیکم نو نوټس هم پې مزیدار جوړ شي او په یادولو کې به هم آسان شي. اولنې اټمپټ د څو نمبر یې ورکوي باقاعده. اټمپټ نمبر 1 دو وی چې ګورو پاډینر یعنی پمپ یې آن نه کو وداوټ یوزینګ دیس پمپ. دو وی چې خیر دا چې کله موږ را بنداو دا ټیوب نو دې کې به ایر وکړو، ایر به په نارمل پریشر باندې بند شي او بار چې کوم پریشر دی هغه دننه هم دی نو نارمل پریشر دی دې وخت کې، صحیح. نو د څه وکړه په فسټ اټمپټ کې د پریشر اورډینري واغستو. څه واغستو؟ اورډینري. اورډینري پریشر څه مطلب؟ 1 atm. یا ستاسو کتاب لیکلی دی دا بل یونټ استعمال کړی دی. نو 1 atm د څه برابر؟ 760 mm آف Hg برابر. په دې پریشر باندې د ټرای وکړه، وولټیج یې ورسره بیټري ورسره اټیچ کړه. څومره وولټیج یې ورکو؟ وولټیج یې ول ورکو 5000 داسې سیوا کوو تر 10,000 پورې لاړی. څو پورې لاړی؟ 10,000 وولټس پورې لاړی. څه وشو؟ د څه ولیدل؟ he observed no change. هیڅ چینج د ونه لیدل. نو چینج مطلب دا یعنی کې نو الیکټریک ډسچارج واز سین. الیکټریک ډسچارج ونه شو، بجلی پاس نه شو. کوېسچن د سټوډنټ په ذهن کې راځي چې ولې بجلی نه پاس کېږي د ګیس نه، صحیح ده.
نو هغې وجه دا چې په دې پریشر باندې کله چې دا پریشر وي نو مالیکول ډېر سیوا وي مالیکول څه شی وي سیوا وي نو ولې بجلی پاس نه شوله ډیو ټو resistance produced by large number of gas molecules نو دوی خو کولایډ کیږي نو که بجلی پاس کیږي د کولیژن د وجې نه هغه سټاپ کیږي مخې ته الکتریک پیسیج نه کیږي ډسچارج نه کیږي نو دغه خو دغه ایکسپلینیشن شو دویم نمبر اټمپټ کې د څه وکړه ظاهره خبره ده په نارمل پریشر باندې خو دغه مسله وه مالیکولز ډیرو نو الکتریک پیسیج نه کېدلو د کولیژنس د وجې نه ریزسټنس پروډیوس کېدو نو د څه وکړه په دویم اټمپټ کې دته اوس ګورئ د پریشر ریډیوس کو پریشر راوړته 0.1 mm of Hg ته که تاسو وګورئ د 760 نه سړی لاړی څه ته 0.1 mm of Hg ته دې مطلب دا دی چې ویکیوم پمپ به ښه ډېر استعمال کړی with the help of vacuum pump شارټ لیکم صحیح ده ویکیوم پمپ په مدد سره یې څه وکړو پریشر یې دې ته راوغورځاو او ولټیج یې وله ورکاو ولټیج یاد ساتئ د چرته هم داسې یو دم ولټیج نه دی استعمال کړی ګریجولي به یې سیوا کاو نو 1000 صحیح ده 2000 3000 4000 نږدې 5000 ته ورسېدو څه ته ورسېدو 5000 وولټس ته ورسېدو نو د څه ولیدل he observed that the whole tube was glowing like a bulb. But this showed some electric discharge. The way electric discharge شروع شو but مسله پکې وه but he was unable to say for sure د یقین سره نشو ویلی چې دا electric discharge دی زه درته وایم چې ولې for sure that this is electric discharge دا ولې because nothing was clearly moving between the electrodes. دی باندې لږ ځان پوه کوي پریشر یې څو واوسته 0.1 mm of Hg واوسته ولټیج یې چې کله 5000 وولټس ته ورساو نو څه وشو he observed that the whole tube was glowing like a bulb ته جوړ شو داسې رڼا شوله دلته یو خو یاد ساتئ پریشر چې د کله کم کو نو دا په 1 ATM باندې دا مالیکولز ما شو کړي دي پریشر چې کله د کم کو کم څه مطلب و پمپ یې ولګاو په دې باندې داسې مالیکول ظاهره خبره ایر به بار ته ویستلی نو مالیکول کم شو دا پریشر دننه ولې کم شو مالیکول کم شو د مخکې نه اوس مالیکول څه شی دي کم دي خو سټل لا شته دی 0.1 مطلب زیرو نه دی سټل دی کې دننه مالیکول شته د مخکې نه کم دي خو شته دی نو دی باندې اوس لږ ځان پوه کوئ پریشر یې دغه واوسته ولټیج یې دغه واوسته نو رڼا جوړه شول د هول ټیوب واز glowing like a bulb. This showed some electric discharge. داسې ښکارېږي چې electric discharge دلته وشو خو دا سړی ډېر هوښیار سړی و ده وایي چې په دې باندې زه ډیسیژن نشم اخیستلی بټ he was unable to say هغه ووایي چې زه د دې قابل نه یم چې اوس دا ووایم فار شور د یقین سره دا ووایم that this is electric discharge چې دا electric discharge به موږ څه ته وو چې باقاعده موږ څه وینو چې څه روان دي between the electrodes او دا سرکټ کمپلیټ ښکاري نو ده وایي دا خو رڼا شوله ځای په ځای باندې رڼا خوره ده خو زه خو څه نه یم چې داسې روان دي نو ده وایي چې دې نه زه ډیسیژن نشم اخیستلی ځکه چې nothing was clearly moving between the electrodes د electrodes ترمنځ داسې ښکاره څه روان نه و اوس دا ګلو ولې ده نو الکتریک ډسچارج کیږي خو کیدای شي چې دلته کوم الکتریک ډسچارج کیږي هغې مخې ته دا مالیکول راځي لاستل څه شته دی کولیژنس کیږي او هغه سکیټر کیږي هغه څه شی کیږي سکیټر کیږي نو یقیني خو ته نشي ویلی چې بجلي روانه ده رڼا خو یې پروډیوس کړه خو ته نشي ویلی چې بجلي روانه ده او د دې طرف نه دې طرف ته څه پاس کیږي نو ده ووایي چې هسې کار ایکسپریمنټ کار شروع کړو راشه مزید څه وکړه نور پریشر ډیکریز کا مې بي چې موږ ته څه لږ ښه ریزلټس میلاو شي نو په دریم اټمپ کې د څه وکړه ان تھرډ اټمپ ده ووایي چې کار اوس روان شو د پریشر
سو واغستو 0.01 mm of Hg ته اگین یو ته ویکیوم پمپ آن کو پریشر نورم کم کو پریشر چې نور کم کو نو تاسو ته یادی چې مالیکول زی نور هم څه شي کړه کم کاس یو سو شو کوي خو کم یې کړه د مخکې نه څه کړه د بره نه کم کړه او ولټیج یې سو واغستو ولټیج یې همدغه 5000 وولټس واغستو ټیک ده نو چې کله دغه 5000 وولټس اصل کې قصه داسې وه دنه بلب جوړ شوی دا سیټ اپ دا بالکل بلیدلو چې دا ته ویکیوم پمپ آن کو 5000 وولټ سره اٹیچو ویکیوم پمپ ته آن کو او پریشر راغورځېدو چې کله 0.1 mm اف جی تر ورسېدو او دغه ولټیج نو د وکتل هی ابزرو that the glow disappeared چې کوم رڼا راغلی و هغه هم لاړه whole tube looked like filled with dark چې د تیارې نه ډک وي خبرې مطلب دی تیاره شوله یعنې رڼا لاړه filled with dark ښه ګلو خو ډسپیر شوله ولې ډسپیر شوله دلته ګورئ مسله څه وه مسله دا وه چې وختي خو مالیکول ډېرو نو چې کوم الکتریک ډسچارج کېدلو هغه به ټکراوېدلو او د هغې به سکیټرنګ کېدلو څه به یې کېدلو سکیټرنګ به یې کېدلو نو بلب ترې جوړ شوی و اوس مالیکول دومره کم شو دلته ګورئ مالیکول دومره کم شو که دلته اوس الکتریک ډسچارج کېږي نو میډیم ورته کمزوری شوی دی څه دی میډیم ورته کمزوری شوی دی او د میډیم د کمزورۍ د وجې نه یعنې میډیم نه ډېر ډینس پکار دی څنګه چې دلته پکار و او نه داسې پکار دی څنګه چې دلته و چې صرف ګلو وکړي نو میډیم زموږ سره کمزوری شو میډیم زموږ سره کمزوری شو خو په دغه میډیم باندې بیا دا 5000 وولټس د دې قابل نه و د پوټنشل ډیفرنس دومره نه و چې زموږ سره څه وکړي اګین څه الکتریک ډسچارج وکړي او که الکتریک ډسچارج کېږي نو هغه به ډېر زیات کمزوری وي نو ده څه وکړه ده وویل چې پریشر خو مزید نشو ریډیوس کولی صحیح ده نو دا یعنې ده دا وویل چې کیدای شي دا 5000 وولټس چې کوم ولټیج دی په دې پریشر باندې څه شی وي انتهایي کم وي تیاره ځکه شوله تاسو ته ریزن ولیکئ this was due to resistance but this time زموږ سره چې کوم فرست ابزرویشن او فرست اټمپټ و په هغه کې resistance و خو ډیو ټو لارج نمبر اف مالیکولز د څه د وجې نه و مالیکول سیوا و اوس دلته هم resistance دی خو but this time due to less number of molecules یعنی میډیم د پیسیج دپاره خو میډیم پکار دی الکتریک پیسیج دپاره څه پکار دی میډیم پکار دی هغه میډیم دومره کمزوری شو اوس مالیکولز کم دي مالیکول څه دي انتهایي کم دي نو د هغې د وجې نه څه شی شو رزسټنس څه ته وایي اپوزیشن ټو فلو د بجلی په کیس کې اپوزیشن ټو فلو اف الکتریسیټي دغه ته موږ څه وایو رزسټنس نو هغه د مالیکولو د ډېروالي د وجې نه هم کېدلی شي او د مالیکولو د کموالي د وجې نه هم کېدلی شي یعنې سرکټ کوم چې ګیشیس سرکټ تاسو دلته ویلی شئ مالیکولز کم شو چې مالیکولز کم شو نو نیکسټ اټمپټ کې بیا دا مسله حل کړې ده ښه نو رزسټنس و دلته خو دس ټایم ډیو ټو لیس نمبر آف مالیکولز یعنې څه شی و ویک میډیم و دا څه و ویک میډیم و دا اوس تاسو لیکلی شئ میډیم خو پکار دی نو څلورم اټمپټ کې د څه وکړه څلورم اټمپټ کې د وویل چې پریشر خو مزید نشو کمولی صحیح خو دا مسله موږ اوورکم کولی شو په څه باندې چې ولټیج ورته سیوا کړو څه ورته سیوا کړو ولټیج نو نیکسټ ټایم د څه وکړه دا د لاست اټمپټ ان هز لاست اټمپټ پریشر دی ویل خیر دی دغه پریشر یې هماغه 0.01 mm اف ایچ جي واغستو یعنې سیم یې واغستو دغه بره چې کوم و سیم ایز اباو خو ولټیج یې څه واغستو ولټیج یې ورته اوس سیوا کړو میډیم کمزوری و نو دغه ولټیج وله سفیشنټ نه و 5000 نو د څه واغسته 10000 وولټس یې ورته واغست ښه څه وکتل دې خوا پسې راشي this time he observed that the tube زیات هلکان به وایي چې کیدای شي بیا ترې بلب جوړ شوی the tube was not glowing like a bulb بلب ته بیا جوړ نه شو like a bulb ځکه چې مالیکول کم دي وختي خو مالیکول ډیرو نسبتاً ډیرو
نو هغه چې کوم الکتریک ډسچارج به کېدو هغه به سکیټر کېدلو د مالیکولو د تعداد د وجې نه. اول ډیرو بیخي پاس کاو نه، بیا درمیانه و نو سکیټرینګ ګلوینګ یې کاو. اوس کم دي، انتهایی کم دي، نو الکتریک ډسچارج کیږي خو په منځ کې څوک مخې له نه راځي. صحیح ده؟ دې ته موږ وایو مین پري پاتې سیوا شو. څه شی سیوا شو؟ د کولیژنز ترمنځ چې کوم فاصله یو باډي توی کوي دغه ته مین پري پات وایي. نو وختي مین پري پات هلته انتهایی کم و، دلته بیا ګزارې والا شو او دلته اوس ډېر سیوا شو. نو چې کله مین پري پات ډېر سیوا وي، ویولنت سیوا وي، نو موږ یې بیا کتلی شو چې اوس روان دي. However, some fast moving rays were seen traveling from cathode towards anode. دا پیره د ولیدل په دې څلورم اټم کې چې د کیتود نه د انود طرف ته تیز ریډیشنز روان دي. اټمپټ تاسو ډرا کولی شئ دلته د باقاعده وکتل د مالیکول ما شو کړي وو، مالیکول خو څه ښکاري نه، صحیح ده، دا لرې کې خو مالیکول شته ځکه چې 0.01 MMABG مطلب زیرو نه دی، سټیل څه مالیکول د ګیس دلته شته دی. خو ده وکتل چې دا څه ریز روان دي، د دې طرف یو بیم روان دی، ریز روان دي. په دې ځای کې څه شی و؟ دې ځای کې ده وکتل چې فلورسنس دی. څه شی دی؟ فلورسنس. دې ځای کې فلورسنس دی، دا ورته ولیکئ. دا ځای چمکاوېدلو. دا ثبوت و چې او واقعي د دې طرف نه سفایرنګ شروع دی چې دلته لګي او دا ځای چمکاویږي، دلته انرژي ټرانسفر کېږي او دا ځای چمکاویږي. ده ویل چې الکتریک ډسچارج دې ته وایي، او وختي الکتریک ډسچارج نه و خو جست ګلوینګ. صحیح ده؟ نو دې ځای نه وروستو دې ځای نه دوی ویل چې واقعي اوس څه شی شو، د ګیس نه موږ بجلي پاس کړلی شي. که تاسو وګورئ دلته څه تار مار خو نشته، څه وایر خو نشته دی، خو الکتریک سرکټ کمپلیټ شو. بجلی پاس کیږي د یو الکترود نه ټورډز بل الکترود په ان د فارم آف ریز. دې ریز ته بیا څه نوم ورکړو؟ کیتود ریز یې ورته ورکړو. صحیح. نو دې ځای پورې سر ویلیم کروکس خپل کار وکړو. وروستو بیا لیټر آن انادر ساینټسټ ګولډسټین، نوم یې څه و؟ ګولډسټین صاحب named these rays as cathode rays. دا ورته وایي دا کوم ریز دي؟ کیتود ریز. ولې؟ ځکه چې د کیتود نه روان و ټورډز انود. په دغه بنیاد ورته دې سړي څه ووایي؟ ده ورته ووایي دا کیتود ریز دي. نو دا فرست کامیاب ایکسپریمنټ و کوم چې دا ثابته کړه چې او د ګیسز نه موږ الکتریسټي پاس کولی شو. خو یاد ساتئ لا الکتران تر اوسه ډسکور شوي نه دي. دا خو وروستو په نور بلا ساینټسټو کار وکړو د دې په دې پراپرټیز باندې. 1870 کې دا ایکسپریمنټ شروع شو. صحیح ده؟ او دغه نه وروستو په بلا ساینټسټو کار وکړو. په 1897 کې بیا الکتران ډسکور شو. خو تاسو یو پیراګراف دلته ولیکئ. روان لیکچر کې به موږ دغه پراپرټیز وایو، د کوم په بنیاد چې خلکو وایي چې دا کیتود ریز نه دي بلکې الکترانز دي. خو دا پیراګراف دلته لازم ولیکو. لیټر آن many scientists started their research on cathode rays and explored many properties of these rays. The most valuable contribution was that of J.J. د ټول نه ښه کار پکې چا کړی و؟ J.J. Thomson کړی و. On the basis of such properties، کوم پراپرټي چې به موږ پر روان لیکچر کې ذکر کوو، such properties scientists concluded. د دې نه ساینټسټو څه شی واخیسته؟ د سرچ ورک چې وشي د هغې نه بیا خلک کنکلوژن لري، نتیجه تېري. نو ساینټسټ concluded that cathode rays are basically، دا بنیادی څه شی دي؟ are basically fast moving particles. fast moving، دا ټولې خبرې مخکې را روانې. fast moving negatively charged particles. particles هم دي، تیز هم روان دي، او negatively charged هم دي. negatively charged particles which were named as electrons. بیا ورله څه نوم ورکړو؟ as electrons by John G.J. Stoney صاحب. دا څوک و؟
जी जे स्टोनी साहब वाला दा नोम ورکو خو که تاسو نو څوک ته پوښتنه چې الکترون چا ډیسکور کړي نو نه ویلیام کروکس ډیسکور کړي دي نه جان سټونی ډیسکور کړي دي دا کریډټ چاته ځي جے جے تامسن ته الکترون په 1897 کې ټاپ اپ چا لګول چې واقعي دا الکترون دی جے جے تامسن نو الکترون جے جے تامسن بیا ډیسکور کړه خو د ټولو پکې خپل خپل کنټریبیوشن دی دا و زمونږه د نن لیکچر او هغه څه په باره کې وو د ډیسچارج ټیوب ایکسپریمنٹ په باره کې وو ډیسچارج ټیوب ایکسپریمنٹ ما په لک ټیم ډیر واغستلو او لک ډیټیلز مې زیات پرووایډ کړ ځکه چې دا د سټوډنټس پر ډیمانډ باندې وا اکثر که تاسو وګورئ نو کتابونو هم داسې دومره ډیټیلز نه دي کړي او یا چې زموږ په یوټیوب باندې کوم لیکچرز اویلیبل دي نو خلکو شارټ بس دا ویلي دي چې کنیکټډ الکتروډز اور الکتریک پیسیج وشو او کیتھوډ ریز ابزرو شو بهرحال دا د سټوډنټ په ډیمانډ باندې وو نو ما په لږ زیات ټایم واغستو لږ زیات ډیټیل مې پرووایډ کړه آی هوپ چې دا به تاسو زده کړی وي الله حافظ اینڈ سی یو ان د نیکسټ کلاس